الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو الله جل جلاله لزما استاسو کامل ایمان نصیب کی او الله جل جلاله لزمونگ اعمال د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق زما عزتمندو نو قرآن کریم سے حصہ میں استاس و مخ کی تلاوت کړله پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کله چې تقریبا څلوېښتو کالو ته ورسېده نو د الله د طرفنا په وحی راله اقرأ باسم ربک الذی خلق چونکه د عرب معاشره هغه د هر قسم بت پرستینا شراب خورینا سود خورینا د شرکیاتو نه ډکه وه نو پدا سے جنجال کے حق وینا کول دا اللہ وحدانیت بیانول دا ډیر مشکل وی خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غټولو حالاتو مشکلاتو باوجود دا اللہ دا وحدانیت نعرہ وهلا دا خپل رسالت نے خلق خبر کړو او یو زبردست نظام یو خپل شریعت او دین مبارکی طریقی یو خپل معاشرت او عبادات او معاملات
یعنی په هر لحاظ سره ښکلی دین مزیدار خوشبودار او ښکلی دین یې مونږ او تاسو ته پرېښودو او راویې رسو. نو چې کله الله جل جلاله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر کو نو بیا ورته الله جل شانه حکم کوي چې اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوس پاسا تا ته پیغمبري ملو شوا یا ایها المزمل قم اللیل قم الله ورته وی پاسا درز محنت کوا د اسلام او د الله د وحدانیت دعوت چلوا او د شپې الله ته جاړه او د الله نه غواړه. یو دعا ده او یو دوا ده، دواړه کار وکړي. دوایي به مې استعمالې او د الله نه به دعاګانې م غواړي. نه تش په دوایانو کار کیږي او نه تش په دعاګانو کار کیږي. اسباب به استعمالې او اختیارې. که تش په دعاګانو کار کی دی نو پیغمبر علیہ السلام مستجاب الدعواتو خانه کعبه کې بناستو او یو دعا به کړی و چې یا الله زما ټول امت جنتیان کې، یا الله زما ټول امت مسلمانان کې. نو به ټول خلک به مسلمان شو. خو خبره داسې نه ده، وسره محنت شرط ته. دعاګانې بم کې او محنت بم کې. د الله په ذات به یقین او بروسه ساتي. بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمائی ته مې پیغمبر کړی، اوس به د الله د وحدانیت او خپل رسالت دا پیغام خلقو ته ورسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کله آیاتونه نازلیږي د تر زوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه د وړوکوالي ملګری علی ته आवाज کوي، علی ما باندې آیات نازل شو، د الله تر طرف نه حکم دی وانذر عشیرتک الاقربین، د ټولو نه اول د کور خلق او يروا، رشتہ داران او قرابتدار دی د الله نه او يروا، د الله د نافرمانی نه او د الله د عذاب نه او يروا. دې کې مونږ او تاسو ته دا سبق ملاویږي چې شروع به د ځان نه کې، شروع به د خپل کور نه کې، چې زما خپل عمل صحیح نی زه به څنګه بل ته ووایم چې دا کار مه کوه. زما په خبره کې به هغه اثر نه کوم اثر چې پکار دی، چې زما خپل بچی زما خپل رشتہ دار هغه په راه راست باندې نه نو څنګه به زه خلکو ته دعوت ورکم. زما په خبره کې به هغه اثر بیا نه. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمائی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل رشتہ داران او قرابتدار دی او يروا، زما د عذاب نه او يروا، زما د نافرمانی نه او يروا، د کفریات او د شرکیات والا اعمالو نه او يروا. پیغمبر علیہ السلام حضرت علی صاحب رو غوښته الکه علی ترزویا د خدای تر طرف نه دا حکم ملو شوی دی دا رشتہ دار را غونډول غواړي. تفسیرونه لیکي صدری درینیم سیرا اوړو
او یو وړوکی شان چیلوکي دا په موقع موجود و. خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې بیبی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی صاحب ته وی چیلې حلال ک او خدیجه ته وی اوړه واغه او روټه تیار کا ملمان برازي. او علی رضی اللہ تعالی عنہ یې وګرځاو په خپل خپلوانو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت کئی وی علی راته دا کیسه کوله په خپلو خپلوانو وګرځېده. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تقریباً 40 کسا خپل خپلوان رشتہ داران دم دیل دعوت ورکو دی راله. وی ما پیغمبر علیہ السلام توی چې دا سالن خوراته لخ کاری. پیغمبر علیہ السلام را توی چې ورګه زکور تزم وی کټوی را لروړې. نبی علیہ السلام کټوی را وغوښته او په سمسې باندې یو پوټی راو باس او هغه پوټی یې په خوله کې په غاښونو کې اوجو یو څو چکونه پې ولګول او واپس یې کټوی ته وروویشت. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي په الله قسم 40 کسانو ډوډۍ وخوړه خو سالن کم نشو. دا د پیغمبر علیہ السلام برکت او معجزه وه. بیا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ملمانه رال روټۍ ته کېناست. عباس هم موجود دے، حمزه هم موجود دے، ابو جہل هم موجود دے، ابو لہب هم موجود دے، عتبہ عتیبہ شیبہ وغیرہ څومره چې خپل خپلوان دي دا موجود دي. روټۍ وخوړې شوه. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی په یو وړوکې غوندې کنډولي کې پیو. پیغمبر علیہ السلام ماته وی چې دا په دې وګرځوه چې دا اوس کی. دا هغه وړوکې غوندې کنډولي پی د ټول مجلس لپاره کافي شو. او بیا پیغمبر علیہ السلام ودرېد بیان یې شروع د اسلام دعوت ورکوي د الله د وحدانیت او د خپل رسالت خبره ورسره کوي او خلکو ته وایي اے خلکو که زه تاسو ته یو خبره وکړم تاسو یې منئ. هغه خپلو خپلوانو ورته وی بلکل تا خو په دې 40 کاله کې یوه خبره هم دروغ نه ده کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي قولوا لا اله الا الله تفلحون. لا اله الا الله ووایه کامیاب بشه. بس د دې خبرې کولو چې هغه کافران چې 15 منټه او 2 منټه مخکې وي چې حضرت تاسو خو ډېر ښه خلک یې بیا د پیغمبر علیہ السلام دشمنان شو. په دې کې زموږ دپاره یو سبق پروت دی. دغه مرض او بیماری د کافرانو هغه موږ ته هم را منتقل شوې ده. عالم او استاد ډېر ښه سړی دی خو که ستا د طبیعت خلاف خبره کوي نو بیا د استاد نه بل غټ بې مطلبه نشته. داسې ده که نه؟ استاد ډېر ښه سړی دی، مولوي صاحب ډېر ښکلی بیان کوي او ډېرې ښکلې خبرې کوي خو که یوه خبره ستا د طبیعت خلاف وکړه نو دا عمل او دا کار د چاو؟ دا د ابو جهل او د ابو لهب. ابو جهل ګوره ګوره شروع کړه، غوره غوره یې شروع کړه. تا موږ د دې دپاره راغونډ کړو. حضرت
عباس رضی الله تعالی عنہ موجود دی. دغه ټیم لا یو مسلمان نه دی. امیر حمزه دا مسلمان نه دی، د پیغمبر علیه السلام تره دی. ابو لهب را پاسېده، هغه هم غوبل جوړ کړ. انتشاري خلق به په جماعت کې او په مدرسه کې درته انتشار جوړي. شور جوړ کړ. عباس رضی الله تعالی عنہ ورپاسېده، ابو لهب ته وایي کښېنه ورور خپل، کښېنه په ارام. زمونږ ورواره که ښه خبره کوي او که بده خبره کوي، شور مه کوه، خوله دې بنده وساته. او حمزه رضی الله تعالی عنہ ورغې او ابو جهل د شا غاړې د کالر نه ونیسه او ورته وایي ابو جهل چپ، دا زمونږ د کور مسله ده، مونږ ترور ویرونه چې هر څه کوو ته ګیر بدلوه له دې ځای نه وځه. ابو جهل خو وشړه او ابو لهب ظالم کاڼي راواغستل پیغمبر علیه السلام پسې او د ګستاخۍ خبرې وکړلې. د پیغمبر علیه السلام بې احترامي یې وکړله. نبی علیه السلام ته سپکې او سپورې ستغې ووې. عباس رضی الله تعالی عنہ ورته غوسه شو، منې که. بهرحال په غوسه او په ګوره ګوره کور ته راغی. ام جمیل ورته وایي څه چل دی؟ وی دقسې چل مې وکړه. او ورته وایي دا لاس دې د ښکلولو دي، دا لاس دې د ښکلولو دي، راکړه دا لاس چې دا لاس دله ښکل کړم چې په دې لاسو باندې دې په محمد رسول الله ګزار وکړه، دا دې سم کار وکړه. الله آیاتونه راولېږل، تبت یدا ابي لهب، د ابو لهب لاسونه دې مات شي چې په محمد رسول الله یې ګزار وکړه. او فوراً ورپسې الله وایي وتب، الله وایي مات شو. الله اول خیرې وکړې او ورپسې الله پاک وایي وتب، مات شو د ابو لهب لاسونه. مطلب دا د خیرې قبولې شوې. معلومه دا شوه چې څوک د پیغمبر او څوک د پیغمبر په ناس په مسله باندې ناستو علماو پسې خبرې کوي او د دغه پیغمبر او د دغه عالم د خولې نه کوم ازار او خیرې وخیږي، په هغې کې ګورې ټایم نه لګي. لہذا زما عزتمندو غرض مې دا دی چې مونږ او تاسو شروع او ابتدا د ځان نه وکړو. داسې یو نه شي چېرته چې کوزه راپاسي او غلبیل ته وایي پتا کې دوه سوري دي. نن یو ماحول جوړ دی، زم ویم اوهو فلانې ډېر روان دی، خلک ډېر روان دي ځکه خو زلزلې راځي، خلک ډېر روان دی ځکه خو بارانونه نه کېږي، او خلک دا چل کوي او خلک دا چل کوي. د خلکو کې ما چې ته ځان شمار کړی دی چې زما څه پوزیشن دی، زما د اعمالو څه پوزیشن دی، زما د مونځ څه پوزیشن دی، زما د غیبت څه پوزیشن دی، زما د بغض او د حسد څومره پوزیشن دی. د جماعت په دروازه راننوځو او په زړه کې غټ غټ چې کوم دی صحیح غونډانې د بغض، دا مونځ قبلیږي؟ نه قبلیږي. مقبرې ته لاړ شو جړا نه راځي، قرآن ته ناست یو جړا نه راځي. زما عزتمندو د ځان نه شروع وکړو، د خپل کور نه شروع وکړو، خپل ځان سم کو او خپل کور سم کو.
ځکه زما عزتمندو نبی علیہ السلام فرمائی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته پتاسو کې هر یو کس ذمہ دار دی الله بدنه د خپلو ماتحتو تپوس کوي ته چې په جومات مصلی باندې عالم ته ګوته نیسې نو خپل زوی ته یې کتلي دي ته چې د ګاونډي ته ګوته نیسې نو خپل زوی ته یې کتلي دي د خپلې لور خبر دی اغوستی دی د خپل ځان او د خپل ګریوان باره کې د سوچ کړی دی لہذا زما عزتمندو ځان سمول دي کلکه توبه الله توبه سل دي وانذر عشیرتک الاقربین باندې عمل کول دي چې آیا زما بچې زه پخپله زما بچې او زما بیبي زما د کور خلک هغه د قرآن پابند دي او که نه دي الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو ټول ژوند او ټوله معاشره او مونږ پخپله د قرآن کریم د احکاماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق کې الله جل جلاله دې مونږ او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد